یو ځیګر او یو مې زړه ولې باغ او پښتانه وریځې سترګې او باڼه ولې باغ او پښتانه وریځې سترګې او باڼه ولې باغ او پښتانه 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 یو ځیګر او یو مې زړه ولې باغ او پښتانه وریځې سترګې او باڼه ولې باغ او پښتانه وریځې سترګې او باڼه ولې باغ او پښتانه 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 دردمن زړه مې دوا دا مې کور دا پښتونخوا دا مسکن مې د بابا د دردمن زړه مې دوا دا مې کور دا پښتونخوا چې مې ښکاري په لیما ولې باغ او پښتانه چې مې ښکاري په لیما ولې باغ او پښتانه وریځې سترګې او باڼه ولې باغ او پښتانه وریځې سترګې او باڼه ولې باغ او پښتانه 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 من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګورو لا خو چینی د کلي وچې نه دي چې په شرابو کې خمار ګورو مونږ پښتانه یو لیوني پښتانه مونږ په اورونو کې قرار ګورو د دې نه وروسته زه محمدیلال ماما ته خواست کوم چې هغه پاسي او د دې پروګرام په حواله سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړي محمدیلال ماما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد زما مشرانو کشرانو ټول علما خوږو دوستانو السلام علیکم نشاط صاحب د زمان د طرف نه هم سلامونه دي زمونږ خواله دي غریبون ټولای ته راغی دی اوس راغلی دی د دیو په دې ملکو د اوس په باره کې راغلی دی او د چرمینۍ په باره کې راغلی دی و جو زمون په ملک کې حقدار دي حقدار وروره لکه فرض مونږ چې په سړي باندې جایداد یې دلته دی زمونږ چې کومه کاروبار او مخکې منډه تړله راغله منله مشر خان وروره په احتیاط لښتې زما سره وروره تڼۍ ته تللی دی د مېرګو د کډهي سره زما سره هلته دور ظلم وکړو وروره هلته کې چې کوم دی دغه دی نه چې زه رالم او هغه ته ما خبره وکړه او هغه چمپل پښتو کړو او هغه له ما سره لاړ او هغه ته یې بلې مایبلې ورته وویله ما ته یې زه وي نو زه پوهېږم او دا بچي نه کوي اوس په دې مطالبه کې اوس دی دی چرمینۍ ته نثار خان ولاړ دی زمونږ حقدار دی او زمونږ مخکې خدمتونه یې موږ له ډېر زیات کړي دي اوس چې راځي په ده باندې موږ له به یې لازمي باندې کوي موږ له به هغه خدمتونه دی به موږ له هغه لازمي کوي ولې چې د ده په لاس کې کم کار یا چاته د پیپ ضرورت یا د اوبو ضرورت نن چرمیني چې کومه ده د چرمین دومره طاقت دی دومره د چرمین سړي طاقت دی نو الله پاک موږ به دا سوال کوو ریاض به کوو چې الله ته چې دی خو دی کامیاب کړي او د ده د ووټونه د دی دی دا ګورې هلکه یې په ایماندارۍ ووایه ګوره دا د ایماندارۍ خبره ده ګورې لکه د ده په دې جیب کې چې پراته وي خلک په ډېر راځي زموږ خواله به راځي دا زموږ حقداران دي وروره د جو جایدادونه دي موږ له مخکې خدمتونه کړي دي موږ له به بیا هم کوي خامخا او موږ د حکومت د ظالمانانو یو زور راغی دی له موږ سره څو څو تېرېدلی دی
فاروق خان را سره تللی وزیر علي خان موږ سره منډه وهلې ده موږ یې مخکې کارونه کړي دي موږ یې پړه کړي اوس په خامخا لازمي چې په جون حکومت ته طرف نه یو مطالبه راځي هغه به موږ نه خامخا ډېرو خبرو نه کېږم چې د ټولو نه مخکې نثار خان ته د ده ملګري ته السلام علیکم د سلام نه بعد نثار خان چې دی نو د بازار دلته کې مزدورین سره د مثلا د راغلي خو دا ګاډۍ چې کومې بندې وي په بازار کې یا رشتې بندې وي دا ټولې تعطیل وکړي بیا په آزاد چې ودرېد هغه الله پاکونه هغه دغه یې وګاټي بیا د ده پلار دې خدای وبخښي ټولو ته دا وایم چې هغه به چرسي باندې نه و په لیوني نه و چې څوک د لال غریب سره خپل فریاد به ورته کو نو هغه زموږ د مخې نه هغه به هغه کاڼې چیز کړو یا به بل چیز کړو اوس د نثار خان دونه دغه نیسي دا علاقه چې ده نو دا به ټوله د جو ده او انشاءالله چې موږ به ټول کوشش کوو نثار خان خو به په دې ځای کې کامیاب شي او کامیاب ته خدای پاک دې کامیاب کړي تاسو د یو بل وزار ولې پاتې د مینې له اظهار ولې پښتنه مینا پاک مینا افغاني پکار دا او باچا خاني پکار دا 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 باچا خاني زما د توبهګار مشرانو کشرانو ټولو په جمع السلام علیکم یقینا ډېره د خوشحالۍ موقع ده چې نن تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې راټول شوئ او ټول یو موټی او په یو اتفاق باندې راغلي یئ زما سره ستاسو د شکریا داسې یو الفاظ نشته چې زه به ستاسو شکریا ادا او یقینا چې کله هم توبهګار د چا سره په نره مرسته کړې ده نو هغه د هېڅ چا نه پټ پناه نه ده هغو ښه په نره باندې د اډې سټېشن د باز خان د دغه دپاره موږ د عوامي نیشنل پارټۍ که څه کمې کوتاهۍ شوی غلطیانې شوي ستاسو پانتیان که چې کارونه وي موږ د هغې ستاسو نه بښنه غواړو او موږ چې نن ستاسو دې دغه ته راغلي یو نو موږ د یو جرګې په انداز راغلي په ټوله علاقه کې فیض محمد موږ د دې لپاره راغلو که چې تاسو راشئ او ټوله علاقه یې پرېښوده او ستاسو د هغه ته راغلو نو انشاءالله موږ ستاسو نه دا توقع لرو چې د باز خان به ښه په نره مرګتیا کوئ ستاسو مرګتیا چې د هغه پټ پناه نه او ښه په نره د دې موجوده حکومت انشاءالله هر سړی به کینډیډیټ راوباسي تاسو هغه د نثار خان په مقابله کې وتلی راوبوځي که د ده نه تاسو ته بل ښه څوک میلاوېده نو موږ به هم ستاسو سره یو او انشاءالله که د ده په خدماتو او د دوی په کډه او په بل څه د ده په دغه کې برابر څوک نه نو دا موږ توقع ساتو چې تاسو به زموږ ډېر په نره مرګتیا کوو بیا هم زه تاسو ته دا خبره کوم که څه کمی کوتاهی شوی نو موږ تاسو ته د یو جرګې په شکل راغلي یو ورځ د جمعې ده کمی کوتاهی به موږ ته شته معاف کوئ دا نه څه د تحصیل خبره ده مخې ته د مرکز خبره یا بل څه ده خو چې دی زموږ د دې تحصیل نمایندګي په یو ښه طریقه باندې وکړي نو انشاءالله دا به زموږ د ټولو لپاره یوه ښه خبره وي نن تاسو ګورئ هر سړی راپاڅېدل دی زموږ نه په کوم حالات باندې وټغستی دی موجوده حکومت باندې به زه تاسو ته یو څو خبرې وکړم وي تبدیلي به راولو نن تاسو وګورئ تباهي راوستې ده غریب به ویم زه ښه کوم دا به د مالداره سره یو شیان کوم نن تاسو وګورئ غریب یې د دیوال سره وجنګ د غریب بچی په یونیورسټۍ کې سبق نشي ویلی د غریب بچی سکول ته نشي تللی که 15 ورځې لاړ شي په شپږمه وایي کرونا ده نن تاسو وګورئ د وړو د 600 روپیو نه ټوله لاړه 1500 روپیو ده چیني تاسو وګورئ د 2500 نه 600 نه لاړه پټرول په 15 روپۍ خرڅېده ته وایي زه به یې په 30 روپۍ خرڅوم هغه نن په 151 روپۍ دي نو ټولو وروڼو ته دا درخواست کومه چې د باز خان په حق کې د
لاټین په نښه باندې دا یو عاجزانه درخواست ته کوو چې دا استعمال کوي او په یو شعر به د نه اجازت غواړم مشران ناستې خبره به کوي وایي پټ پناه نه غواړو په جار غواړو پټ پناه نه غواړو په جار غواړو غشي رسا په سر د دار غواړو او که د چا زړه ټک کوي نو ټک دې وکړي په خپله خاوره خپل اختیار غواړو خپلې روډونه وباسي دلته دې غټ غټ د اوبو سکمونه وکړي زه به خوشحاله شم دلته یې د بجلۍ غور وکړي خو آیا که ستاسو یاد شي موږ پښتانه ډېر دوکه کېږو موږ ته په هغه وخت کې پاچا خان د هغه نظریه د هغه سوچ څه نو یو پوښتنو دا سوال درته کوم چې یو شی دا ښه پارټي ده دا د عزتدارو خلکو پارټي ده دا د امن پارټي ده دا د عزت پارټي ده په دې کې به تاسو ته څوک دا پریشاني نه راولي چې ټوپک راواله یا مړي وکړي خو موږ که څوک راځي د هغې ډېر نه نو موږ ورته ولاړو که بل راځي موږ ورته ولاړو نو زه تاسو ته ولې ورځېږم چې خپل بچي ته خوشحالي ونه راوړم زما لپاره دا خوشحالي ده چې موږ خپل کورونه آباد کړو هم یو شی ویم غټان غټان نیکان نیکان پیدا دي دا خو د موره جنتیان پیدا دي راځئ چې اخبارو له جنت وګټو څوک چې د موره دوزخیان پیدا دي تاسو ډېره پښتنو داسې خوار وزار ولي په سمه لاره شئ بېلار ولي سوچ خو موږ ستاسو د سوچ ترجماني پکار ده او باچا خاني پکار ده پښتنو داسې خوار وزار ولي په سمه لاره شئ بېلار ولي سوچ خو موږ ستاسو د سوچ ترجماني پکار ده او باچا خاني پکار ده باچا خاني پکار ده باچا خاني 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 پښتو لکه د مورو ساتئ خپله حیا لکه د خورو ساتئ د ښو اخلاقو نمونې شعرونو ځان له په هر کلي کې ورورو ساتئ د نفرتونو نه څه نه جوړېږي د دې جنګونو نه څه نه جوړېږي انسانیت او سړیتوب زده کړئ د دې ظلمونو نه څه نه جوړېږي تاسو د یو بل وزار ولي پاتې د مینې له اظهار ولي پښتنه مینه پاکه مینه افغاني پکار ده او باچا خاني پکار ده باچا خاني پکار ده باچا خاني باچا خاني پکار ده باچا خاني باچا خاني پکار ده باچا خاني باچا خاني پکار ده باچا خاني
ژوند بنیاد پکار دی لږ اتفاق او اتحاد پکار دی سواد کابل کوټه دې څوک نه بیلوي د هر ظالم خلاف جهاد پکار دی د خویندو میندو نه دعا واخلئ دا تیارې ختمې کوي رڼا واخلئ د ځان جوړ کوي خدای خدمتګار په خپله خاوره د ژوند ساه واخلئ د ژوند په منډه کې ایثار ولي د غلامانو خدمتګار ولي خدای به مو نه بخي صحیح مسلماني پکار ده او باچا خاني پکار ده 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 باچا خاني چې جب سپکه کړي سپکېږي هغوی چې جب ورکه کړي ورکېږي هغوی فخري افغان بابا پخوا ویلي چې نه یو کېږي نو غر کېږي هغوی مونږ د بابړې شهیدان هېر کړي مونږ سپېڅلي مشران هېر کړي مونږ د میون ملالۍ نه پېژنو مونږ افکار د باچا خان هېر کړي ګناه متصدا ګناهګار ولي یو بل وژلو ته تیار ولي ارمان مې دا هر رشته مې انساني پکار ده او باچا خاني پکار ده باچا خاني پکار ده باچا خاني پکار ده باچا